बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आया सिटी मेयर शाहिद अली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रेखे दे औ कना दोस्तों द दې په باره کې ډیر انټرېسټینګ کہانی دا او ډیر امپورټنٹ ویډیو دا ډیر کسان دغه خبره کوي چې سیټي میئر شاهد علي چې کوم دی هغه پاکستان تحریک انصاف نه استعفا کړی دا او پاکستان پیپلز پارټي جوائن کړی دی په دغه خبرو کې څه حقیقت شته او کنه په دې ویډیو کې به موږ تاسو ته د سیټي میئر شاهد علي په باره کې خبرې کوو. اول د شاهد علي تعارف تاسو سره کوم او بیا پیروسته په دې باندې خبرې کوو. شاهد علي چې کوم دی دا د سواد اوسیدونکو دی او پاکستان تحریک انصاف یو سابقه MNA هم دی او ډیر اهم کارونه کړی دی په سواد کې مراد سعید سره شانه بشانه په هر ځای کې ولاړو. دوستانو نن په هغه په حواله کې په 9 مې واقعیت کې چې کوم خبره هغه کې د PTI چې څومره پولیټیکل ممبران دي کم خلک چې په 9 مې واقعیت کې عمران خان سره ولاړو هغه خلکو باندې FIR مقدمه درج شوی خو نن د چې PTI څومره پولیټیکل ممبران دي هغه عمران خان سره د وفاداری یو اعزاز حاصل کړو په 9 مې واقعیت کې. نو بیا PDM والے دغه خبر وکړه چې 9 مې واقعیت کې دیو پاکستان ټول توڑ بوټ کړی دی. اوس تاسو خیال وکړئ نو هر روز نوې گرفتاریاں کیږي هر روز پریس کانفرنس کیږي خو اول د شاهد علي دا خبري را سره وره او بیا پیروز د خبري کو چې آیا شاهد علي پاکستان تحریک انصاف رښتیا پرېخي دی او کنه اسی په سوشل میډیا باندې یو افواہ پیلاو دی. اول د شاهد علي دا وایس ریکارډینګ را سره وګورئ او بیا پیروز د خبري کو چې شاهد علي سو ویلي دی. اول دا ویډیو وګورئ چې کوم نو مې نه بعد کوم واقعیت شي تاسو په تر زموږه سواد کې چې پورمن احتجاج شوی یو قسمه هیڅ قسمه نقصان نه شوی دا خلاف یا زموږ چې کوم د پاکستان تحریک انصاف مرګري او کوم چې د وطن خلکو دغه خلاف پایډ شو تقریبا. دوستانو دا ویډیو کو تاسو کتل دا د سیټي میئر شاهد علي په خپل ریکارډینګ خپل وایس ریکارډ کړی دی او په سوشل میډیا باندې شیر کړی دی چې په دې کې هیڅ قسمت رښتیا نشي دا ټول دروغ دي دا ټول افواہ پیلاو دي. وای زه عمران خان سره هغه ټایم پورې ما چې سو پورې زما په وجود کې سای دا زنه ام جی دا سیټي میئر شاهد علي وای او دا شاهد علي چې کوم دی دا د سواد اوسیدونکو دی او 9 مې واقعیت کې دی عمران خان سره ډیر شانه بشانه ولاړو ډیر وفاداری او اعزاز هم حاصل کړو. نو هغه د وجه نه سیټي میئر شاهد علي باندې هم FIR مقدمه درج شوی دا په پېښور سنټر جیل کې وو او اوس یې پرون بل ورځ رها شوی دی اوس خپل کلی سواد تر اغلی دی. سواد خلکو ول ډیر استقبال هم وکړه چې تاسو د پته دا چې څوک رښتیا وایي هغه په پاکستان کې نشي اوسېدی. هغه سردار علي صاحب خبره چې سپین سپنی موایا که ژوند کوي او دلته حقیقت په خلکو بد لګي دا شاهد علي صاحب خبره کوي چې شاید سیټي میئر شاهد علي پاکستان تحریک انصاف پرېښی دی او پیپلز پارټي کې شمولیت کړی دی. نو دغه خبره هم ټول دروغ او ټول د چا خبره چې یو خبره کوي نو هغه د مخکې تحقیقات پکار دي چې آیا دا کار دی کړی دی او کنه اسی یو سړی په عزت باندې داغ لګول دا ډیر غټه بدنصیب خلکو کار دی. نو دوستانو زما د ویډیو مطلب او مقصد دا و په چا باندې داغ مه لګوئ. الله رب العزت دی هر چا له عزت نه ورکوي. هغه غفور رحیم ذات دی وہ کسی کو دے کے ازماتا ہے اور کسی کو لے کے ازماتا ہے. نو کم خلکو له ورکړی دی خپل احترام وکړي او د دې بل خلکو هم احترام وکړي او زموږ د ویډیو مطلب او مقصد هم صرف دا و چې په هغه خلکو په ژوند باندې داغ مه لګوئ کم خلکو چې همیشه د انسانیت خدمت کړی دی د غریب او د یتیم مسکین خلکو خدمت کړی دی. دوستانو د دې ویډیو مطلب او مقصد دغه و او د دې ویډیو واچینګ کول ډیره زیاته شکریا. ان شاء الله نیکسټ ویډیو کې به لازمي ولاږي. والسلام.